هغه کسان ته خودم چې الله رب العزت ته ډېر محبوب دي او الله رب العزت ته ډېر زیات خوښ دي. نبی علیه صلات وسلام حدیث مبارک ځل جبرائیل علیه صلات وسلام راغ او راته وی فرمایلو چې الله رب العزت ته دغه درې کسان ډېر زیات بهترین دي او ډېر زیات خوښ دي. اول هغه کس نبی علیه صلات وسلام فرمایي هغه کس چې څوک هم د خپل طاقت مطابق خپل مال د الله رضا دپاره خرج کوي، الله دپاره خرج کوي. هغه کس الله رب العزت ته ډېر زیات خوښ ده او الله پاک ته ډېر زیات محبوب ده. دویم مسلمانانو هغه کس الله پاک ته ډېر زیات خوښ ده چې څوک د شپې او د نیمې شپې الله پاک ته پاڅي او د ګنهګارو سترګو ته اوښکې وله بهیي او وله جاړي او الله پاک ته په خپلو ګناهونو باندې پښیمانه وي، په خپلو ګناهونو استغفار یعنې توبه وباسي. الله پاک ته دغه کس ډېر زیات خوښ ده. دویم کس هغه ده چې الله طرف نه یو اعمال راشي، که هغه د خوشحالۍ په شکل کې وي نو الله الله پاک ته وایي چې الله ستا د شکر وي چې موږ باندې ته اعمال داسې یو خوشحالي راوسته. او کله د الله طرف نه یو داسې اعمال راشي چې هغه موږ او تاسو دپاره یو تکلیف ځای راوي، یو مصیبت ځای راوي، یو داسې موږ باندې امتحان ځای راوي، نو موږ او تاسو الله پاک نه هم په حالات کې هم شکر ګزاره شو او الله پاک نه موږ او تاسو وایو چې الله دا ستا طرف نه ما باندې امتحان ده او هغه ټایم کې هم د الله پاک شکریا یعنې الله پاک موږ یاد کړو. عزتمنو دغه اعمال او دغه کسان الله پاک ته ډېر زیات خوښ دي. نو الله دې وکړي چې دا اعمال په موږ او تاسو کې وي، کوي نو د اعمال په بندۍ سره موږ او تاسو کوو، او که نه وي نو په خپل ځان کې راولو، په خپل وجود کې راولو، نو د الله په خوښتو خلکو